درود شریف و اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. دموز مسائل میں تاسو شروع کړو. نن دا مسله ده چې په منځ کې څو څیزونه فرض دي چې د هغې نه بغیر منځ نه کېږي. نو په منځ کې علما وایي 14 څیزونه فرض دي. په دې 14 څیزونو کې که یو هم د چا نه پاتې شو نو بیا یې منځ نه کېږي. پہلا نمبر وقت پیجندل، بے وقت منځ نه کېږي. څوک هم چې منځ کوي نو هر منځ به په خپل ټیم باندې کوي، خپل وخت باندې به کوي. مخکې زمانه کې به د وخت پیجندل ګرانو، اوس الحمدلله زمونږ استاسو زمانه کې سہولت ته هر جمعات کې نقشه لګېدلې ده. هغې نقشې موافق چې وخت داخل شي مونږ او تاسو به مونځ کوو، او چې وخت داخل نه وي نو بیا مونځ نه کېږي. نو پهله به وخت پیژنې چې وخت داخل دی که نه. دویم نمبر د بدن پاکواله. ته چې مونځ کې نو ستا بدن به پاکي، که بدن دې پلیت نو بیا مونځ نه کېږي. دریم نمبر د جامو پاکواله. کومو جامو سره چې مونځ کې چې هغه پاکي وي، که هغه پلیتي نو بیا ورسره مونځ نه کېږي. او څومره اندازه کې پلیتی معاف ته او څومره اندازه کې هغې سره مونځ نه کېږي. نو دا به انشاءالله د مونځ په مسایلو کې درته بیا تفصیل وکړم. بس دا خبره یاد ساتئ چې د مونځ دپاره د جامو پاکوالی فرض دی. څلورم نمبر د هغه ځای پاکوالی چې کوم کې مونږ او تاسو مونځ کوو، کوم ځای باندې چې مونځ کوو د هغې پاکوالی ضروري دی. که یو پلیت ځای باندې یو سړی پاک څادر خور کړي نو بیا پې مونځ کېږي. بیا ورته انشاءالله مسایلو کې ویم. نو وخت پیژندل او بدن پاکوالی او د جامو پاکوالی او څلورم د هغه ځای پاکوالی چې په کوم باندې مونږ او تاسو مونځ کوو. که په هغې باندې څه خور کړي نو که هغه ځای پلیته وي نو خیر دی، او که یو څیز پې نه خورئ جانماز یا څادر او ځای پلیت وي نو بیا پې نه کېږي. پنځم نمبر مخ کول قبلې ته. که یو مسلمان مونځ کوي او د هغه مخ قبلې ته نه وي نو مونځ یې نه کېږي. دا مسله په فرض مونځ کې ده چې امن وي او د فرض مونځ وي نو خامخا به قبلې ته مخ کړي. او که نه مونځ نفل و ته سورلی کې وې، ګاډي کې وې، یا په یو څاروي باندې سور وې، نو نفلو کې دا مسله ده چې سړی په سورلی باندې وي یا په ګاډي کې وي نو چې کم طرف ته د دې ګاډي د دې سورلی مخ وي نو هغه ستا قبله ده نو کېږي. خو فرض مونځ کې دا مسله ده چې خامخا به مخ قبلې ته کړي. او یو خبره ده که یاره وه دشمن در باندې و ته وایې که زه قبلې ته مخ اړوم نو دشمن مې د شا طرف نه راځي او ما ته نقصان رسوي،
نو په دې صورت کې بیا د دشمن طرف ته مخ کا. نو د یری د صورت نه علاوه او د نفل د صورت نه علاوه چې په سورلۍ باندې نفل کولو کې مخ کول قبله ته ضروری نه دي، په عام فرض منځونو کې مخ کول قبله ته ضروری دي. منګ او تاسو اکثر چې د سفر په گاډي کې کو کنه نو ډرایور گاډي نه ودرې، نو منګ او تاسو په سیټ کې مونږ او د گاډي مخ اورېدلې نو دا مونږ به بیا را ګرځاوي. ها د دې مونږ را ګرځیدل د دوه وجونه دي. یو خدا دې چې ستا مخ د قبلې نه واورېده نو ما تاسو ته وی چې مخ د قبلې نه اړول ال روا دي چې دا مونږ نفلی دا خو ته فرض کې. دویم دا چې فرض مونږ کې ال مخ د قبلې نه اړول ناروا دي چې د دشمن یری په گاډي کې خدا مسله نشته. نو چې څوک په گاډي کې منځو کې او د مخ قبلې طرف ته نه نو دا چې گاډي نه راکوشي نو بیا به د دې موس قضا وروړي. دویم نمبر دا دی چې عام گاډي کې سړی په ولاړه منځ نشي کولی، پناسته منځ کوي. نو منځ به کوو په گاډي کې، پناسته به کوو، خو چې کله گاډي نه کوش وي نو بیا به د دې منځ قضا راوړی. دا مسله ده چې په ولاړه باندې منځ کول فرض دی. اوس درته وایم نو پناسته باندې که سړی ولاړه نشو کولی عذر ورته نو پناسته به کوي. نو دا عذر دوه قسمه دی چې ته په ولاړه منځ نشو کولی او پناسته کې نو د عذر په وجه به کې نو دا عذر دوه قسمه دی. یو داسې عذر دی چې د الله د طرف نه بیمار شي نو د دې قضا بیا نشته، او یو داسې عذر دی چې د مخلوق د طرف نه. مثال پتا ورته پولیس ونیسي، فوجیان دی ونیسي او اتکړی درته واچي، یا څوک دی همداسې قرضونو کې ونیسي او دې تړي نو په ولاړه موږ خو نشو کولی، عذر دی. خو دا عذر د الله د طرف نه دی، دا د ځمکې د مخلوق د طرف نه دی. نو مونځ به کې خو چې کله بیا آزاد شو عذر دې ختم شو نو د دې مونځ قضا به راوړي. اوس تاسو به وایئ چې بیا قضا را باندې نو را باندې کې ولې؟ نو د کولو فایده دا ده چې مونږ او تاسو په ولاړه مونځ نشو کولی او دا عذر د مخلوق د طرف نه او مونږ او تاسو مونځ نه کوو نو الله پاک به راله سزا راکوي د مونځ د قضا کېدلو. او چې نه پناسته منځو کې نو الله ته خو پته ده چې دته عذر دی نو دا کم منځ چې تا نه قضا شو نو د دې بیا سزا درته نه ملاویږي. نو دې ته خیال کوئ. ښه په ولاړه به سړی منځ کوي او چې بیا پناسته منځ کوي د عذر د خاطره نو عذر دوه قسمه دی، یو د الله د طرف نه یو د مخلوق د طرف نه. که د الله د طرف نه د عذر په وجه مونږ او تاسو ناستې مونځ وکړو نو دوباره چې روغ شو دوباره مونځ را باندې نشته، او که د مخلوق د طرف نه د عذر او کله د عذر ختم شو نو بیا به قضا راوړو. نو گاډي کې به مونځ کې یو خو سړي قبلې نه مخ اوړي راوړي ځکه ګاډي تاویږي را تاویږي. دویم نمبر پناسته باندې مونځ کې گاډي کې سړی په ولاړه مونځ نشو کولی نو مونځ کوئ په گاډي کې خو بیا به دوباره قضا راوړئ. فایده یې دا ده چې د قضا عذاب نه بیا خلاصي. نو مخ کول قبلې ته دا فرض دی. اوم نمبر نیت کول. نیت کول چې دی نو دا فرض دی. دا برته انشاءاللہ مسائلو کی وی. نیت کې دومره ضروری ده چې سړی په خولې د داسې الفاظ ووایي چې دی واوري. ځکه زړه کې چې ته سر راولې نو سر راولې. د حضور په دور کې چې په خولې باندې خلکو نیت نه وي د هغوی د زړه توجه برابره وه، زمونږ او ستاسو خو نه وي برابره. نو د دې وجې نه په خوله باندې نیت ویل پکار دي. نو دا و فرض شو بهر. وخت پیژندل
دویم نمبر د بدن پاکواله، دریم نمبر د جامو پاکواله، سلورم نمبر د اغازه پاکواله چې پکم مسکه، او پنځم نمبر مخکول قبله تا، او شپږم نمبر نیت، وم نمبر عورت پټول. سړی بخپل بدن پټای او که ښکاراو نو بیا مونځ نه کیږي. اتم نمبر اول تکبیر. اولنې تکبیر د مونځ چې دی نو دا فرض دی، خو په ولاړه ګورې فرض دی. ښه دې ته ګوره خیال کوئ، اکثر خلک د دې مسلې نه ناخبره دي. مونږ او تاسو جمعات ته راشو، امام په رکوع وي، نو مونږ او تاسو وایو الله اکبر، نو سره مو سره ټیټ کړئ او الله اکبر وایو، رکوع ته لاړ شو، نو ګورې دې سره بیا مونځ نه کېږي. مونږ وایو الله اکبر، نو ډایرک امام ته په رکوع سره لاړ او سر هم ښکته کړئ. نو که چا دا کار وکړ او سر یې ښکته کړی نو بیا ورې مونځ نه کېږي. او که نه سر یې بر و ښکته نه و نو بیا یې مونځ وشو، خو د رکوع والا تکبیر ته ختم شو. طریقه دا ده چې جمعات ته رالی او امام په رکوع، نو داسې به کې الله اکبر، نو لاسونه په نوم د نوم لاندې کښېني، وبدرېږي، لاسونه به د نوم لاندې کېدي او بیا به ودرېږي. نو چې ودرېدي نو دویم الله اکبر سره به رکوع ته لاړ شي. نو ما اکثر خلک لیدلی دي جمعات ته راشي او امام په رکوع وي، نو دی به وایي الله اکبر، سر به ښکته کړي، نو ګورې بیا مونځ نه کېږي. دا الله اکبر به په ولاړه وی، دویم الله اکبر به د ښکته والي په وخت کې وی. نو اتم نمبر اولنې تکبیر. نهم نمبر قرات کول. مونږ کې به د قرآن کریم نه کم از کم 3 آیاتونه تلاوت کې. او نهم نمبر قیام کول، ولاړه باندې مونږ کول، چې عذر درته نه او مونځ هم نفل نه. نفلو کې دا مسله ده که یو سړي قدرت و، روغ جوړ سړی دی او نفل کوي، نو په ناسته کولی شي، خو یو نقصان پکې دی چې دی په ولاړه نفل کوي نو ثواب ورته پوره ملاویږي، او چې په ناسته نفل کوي بغیر عذره نو ثواب ورته نیم ملاویږي. رسول الله مبارک فرمایلی دي صلاة القاعد بنصف صلاة القائم. د ناس سړي مونځ دا په نیمه دی د ولاړ سړي. نو نفل پناسته کېږي خو ثواب یې نیم دی، او فرض پناسته بالکل نه کېږي، نو قیام پکې فرض دی. لسم نمبر رکوع. رکوع فرض ده. یولسم نمبر سجده. او دولسم نمبر آخرنی قاعده. نو اول تکبیر، اتم نمبر، او نهم نمبر خیرت، او لسم نمبر چې دی نو قیام، یولسم نمبر رکوع، دولسم نمبر سجده، دیارلسم نمبر آخرنی قاعده. آخر قاعده چې دی نو دا فرض ده. بعض علماء لیکلی دي چې والخروج بفعل المصلي، د مونځ نه وتل د مونځ کوونکي په فعل دام فرض دي. مسله دا د ته په مونځ ولاړې او یو سړی راغی او غېږ کې ونیوې د جومات نه یې ویستې، تر څو پورې چې تا داسې کار نه یې کړی چې ستا د مونځ سره ټکراو لري، نو تا څوک د مونځ نه ویستی نه شي، تا څوک د مونځ نه نشي ویستی. او چې تا داسې کار وکړو چې د مونځ سره یې ټکراو و، نو بیا ستا مونځ مات دی. نو وتل د مونځ نه په فعل د مونځ کوونکي دام فرض دي. نو څوک دا وایي پکې، نو دا یاد ساتئ 13 فرض دی په مونځ کې. ښه، نمبر 1 وخت پیژندل، نمبر 2 د بدن پاکواله، نمبر 3 د جامو پاکواله، نمبر 4 د اغزه پاکواله چې په کوم مونځ کې، نمبر 5 مخ کول قبله تا، نمبر 7 دا عورت پټول، او نمبر 8 اولنې تکبیر، او نمبر 9 قرات،
نمبر 10 قیام، نمبر 11 رکوع، نمبر 12 سجدہ او نمبر 13 آخری قاعده. په دې 14 سيزونو کې چې یوم در نه پاتې شو نو بیا مونږ نه کیږي. درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا